أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم فاسقون. سورة أهل عمران دي آيات نمبر 110. كنتم خير أمة تاسو یاس خیر امت بهتر امت اخرجت للناس ارایستل سوی یاس للناس دفار دخلقو تأمرون چه تاسو با امر کوي بالمعروف فنیف کارو وتنهون عن المنکر او تاسو بخلق منع کوي دبدو کارو وتؤمنون بالله او تاسو با ایمان لري په الله باندې ولو آمن اهل الكتاب که ایمان راوړي وای اهل الكتاب د کتاب خاوندان لکان خیر اللهم دا بد دوی د پاره ډېر خیر وای منهم المؤمنون بعض دا غوی څه مؤمنان دي واکثرهم الفاسقون او اکثر د هغوی فاسقان د دې آیات د مخکې آیات سره ربط دادي چې مخکې آیات کې د دې امت چې دا د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام امت دي یعنی امت محمدیه د دې ځینې فضائل بیان شو. هغه دا چې تاسو به امر بالمعروف کوئ نهی عن المنکر به کوئ خلک به د خدای طرف ته دعوت کوي نو د دې خلکو به بیا د قیامت په ورځ مخونه بیا روښانه وي او د الله تعالی په رحمت کې به وي. اوس د دې عمده وجه ورته وایي چې د دغو ټولو اسبابو د فضیلت کېدو اصلي وجه څه شي ده نو الله تعالی د هغه وجه بیانوي چې هغه دا کنتم خیر امة ای امت محمدیه علی صاحبها الصلاة والسلام. ای د پیغمبر علیه السلام امت خیر امة تاسو تر ټولو اهل مذاهب خیر یاست. خیر امة تاسو بهتر د امت یاست. اخرجت للناس تاسو را استرسوی یاست للناس د عام انسانانو د نفع او خیر د پاره چې تاسو د انسانانو ته نفع او خیر ورسوي چې هغه نفع او خیر تاسو انسانانو ته رسوي او دغه نفع او خیر د دې امت د افضلیت وجه هم ده هغه چې شته دغه صورت ده تأمرون بالمعروف چې تاسو به امر کوي بالمعروف فنیکو اعمال باندې یعنی په مقتضا د شریعت به په ښه اهتمام سره فنیکو کارو باندې خلق امر کوي وتنهون عن المنکر او تاسو به منع کوي د خلق به منع کوي عن المنکر د منکر به خلق راګرځوي وتؤمنون بالله او خپل به هم تاسو ایمان لري بالله فالله عز وجل باندې الله عز وجل باندې بخپل هم ایمان لري یعنی پر دې خپل ایمان به قائم او مضبوط وي. نو د دې امت د خیریت او د افضلیت وجوه الله عز وجل د بیان چې د دې امت د خیر یو وجه ده چې دوی د عام انسانانو د نفع او د هغو د ګټې لپاره راایستل شوي او دا ګټه او خیر تر ټولو لوی خیر او ګټه ده چې دوی د خلک ونیکو کارونو ته وهڅي او د نیکو کارونو ترغیب ورکړي او د بدو کارو څخه راوځي. حضرت عمر رضی الله عنه وايي که څوک دا غواړي په بهتر امت کې داخل شي او د الله عز وجل د دې آیات مصداق وګرځي خیر د امت دې جوړ شي نو بیا دې هغه دغه کار وکړي امر بالمعروف دی وکړي او نهي د منکر دی یعنی دا د الله تعالی شرط دی که تاسو غواړئ چې د خیر امت څخه وشمیرل شي نو بیا تاسو دعوت الی الله د خدای طرف ته خلق دعوت کړئ. بهترین خلق هغه وخت سره جوړیږي او دا د دې امت د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام د امت خاص امتیاز دی او د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د امت خاص خصوصیت ځکه نور امتونو ته دا خصوصیت نور رسوي. یو دا چې د نبی کریم علیه السلام په امت کې اعتدال دی دا امت وسط دی
چې د دې په ارتباط سورته بقره کې تفسیری خبره تیر شوی چې دا امت معتدل امت دی او دومره وجه دا ده چې دی امت ته الله تعالی د دعوت درې طریقې ورکړي چې تاسو د خدای طرف ته خلک را وګورئ یعنی په نیکو کارونو باندې امر وکړي د دې لپاره درې طریقې دي بالید پلاس باندې چې دا اوله درجه ده چې jihad وکړي د خدای په لار کې ځکه نور امتونو ته د jihad دغه عمومي امر لکه د نبی عليه السلام امت ته شوی دی بل چاته داسې عمومي امر نو ځکه د نور امتونو په ارتباط باندې دا ډېر زیات وضاحت نه دی راغلی لکه د دې امت په ارتباط راغلی نو یو خو jihad دی چې د اسلامي حکومت لپاره دا ضروري ده چې هغه په زور باندې منکرات منع کړي او د منکرات مخه ونیسي کاغه نه نو بیا باللسان ژبه باندې د منکر مخه ونیسي صالحه اعمال ته خلق دعوت کړي کاغه نه نو بیا بالجنان په زړه باندې نو بیا په زړه کې د هغه منکر د مخنیوي لپاره فکر او سوچ وکړي نو دا دغه امت د ایمان کمال پراسي ایمان کو سرستا کدا اعمال وکي په دې سره کمال ایمان راشي او دا نور امتونو ته نور کړل شوی تامرون بالمعروف وتنهون عن المنکر وتؤمنون بالله څخه مراد دا دی چې د الله تعالی د طرفه څومره شان را نازل شوی کاغه معتقدات وی کاغه د اعمال مربوط وی پر ټول به ایمان لري ولو آمن اهل الكتاب لكان خيرا لهم ولو آمن کچیر ایمان راوړی وای د اهل کتابو هغه ایمان راوړی وای نو دا به د دوی لپاره خیر وای دا به د دوی لپاره خیر وای منهم المؤمنون بعض د دوی څخه مؤمنان دي او اکثرهم الفاسقون لیکن دوی ایمان را نه وړي نو دوی به خیر په دې خاطر وای که دوی ایمان راوړی وای چې په دې خیر امت کې به داخل شي نو دوی ایمان را نه وړي ځکه نو په خیر امت کې داخل هم نشو خو افسوس دا دی چې دوی ایمان باید ګرد راوړی وای لیکن بعضو کسان راوړي مگر افسوس دا دی چې ګرد ایمان را نه وړي بلکې منهم المؤمنون بعض دا وایي چې مؤمنان سول لکه عبد الله ابن سلام رضی الله عنه یاد ده سو نورمال ګری واکثرهم الفاسقون او اکثر فاسقان سول پر خاتم الانبیاء صلی الله علیه وسلم ایمان را نه وړي نو اکثر بیا فاسقان سول په فسق باندې اختص لا يضركم الا اذى وان يقاتلوكم يولوكم الادبار ثم لا ينصرون لا يضركم هیڅ کله بدوی zarar ونرسي تاسو لره الا اذى مگر څه خفغان وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ كَچِرِ دوی تاسو سره جګړه وکي يَوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ خامخا بد وګرځي تاسو لره شاوي ثم لا ينصرون بیا بد دوی امداد نکول کیږي الله عز وجل په دې آیات کې د يهودانو هغه باطینی حالت او د دوی ټول لوبي لباب بیانې چې د اهلي کتاب د دې آیات مخکنی آیات سره ربط هم دادي چې په مخکې آیاتو کې الله تعالی د څو آیاتو څخه کې د اهل کتابو بدی بیان نو دلته هم بدی بیان خو فرق دا دی چې په مخکنی آیاتو کې د يهودو هغه بدی بیان کړل چې مسلمانانو ته د آخرت په اعتبار باندې تاوان رسي چې د دوی یو طائفه دا غشتنه لري دا غواړي چې تاسو کافران دلته به د دې هغه بدی بیانې چې مسلمانانو ته دوی غواړي چې په دنیا کې تاوان ورسي نو الله تعالی فرمایي چې دوی تاسو ته تاوان نه رسوي بلکې د دې د تاوان به یوازې دا شی وي چې یو سپکې سپوري بوای درواغ بوای غلطي خبرې وکړي په دې باندې تاسو ته لږ تکلیف درکې دک بدر اچي خبرې بدا غلطي خبرې بدر څخه مشوره کی لیکن که مقابله ته هر وخت رامخته سو ستاسو سره دوی هیڅ کله مقابله نشي کوي په دوی کې دونه همت نشته چې ستاسو سره د مخامخ مقابله وکړي کبیل فرض دی مقابله هم وکي خامخا به شادر ګرځي او بیا به امداد هم نه کول کیږي لا یضرکم هیڅ کله به دوی تاسو ته ضرر ونرسي الا اذن مگر یو تکلیف هغه معمولی خفغان
چې داغه په وجه باندې به تاسو ته تاوان پیښ کی، یعنی تاسو به پریشان کی، الا اذن مگر معمولی خفګان او ضرر تکلیف، او تر دې زیات دی نور هیڅ نشي کولای. کبل فرض در دې زیات دوی همت وکي، و یقاتلوکم کچیر دوی تاسو سره جګړه وکي، یعنی جنگ ته هم آماده سي، یولوکم الادبار ضرور بدرو ګرځي تاسو لره الادبار شاوی، ثم لا ينصرون بیا به د دوی امداد نکول کیږي، د دوی امداد به هم نکول کیږي، یعنی هیڅوک به د دوی د کومک د فارم نه آماده کیږي. يهودانو د قران د آیات د دې په ارتباط او د دې نصاراو په ارتباط انتهایی ثابت آیات په ټول تاریخ کې د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام او د صحابه کرام په یو ځای کې هم يهود د صحابه کرام په مقابله کې نه جنگي دي. صرف خبري به کولې دا دروغ به ویل لکه دا اوس وایي، لیکن مقابله د صحابه کرام سره نشوي کوي. د مکه مشرکان جنگ تراوتلي دي بار بار، لیکن دې جنگ ته نه جراوتي. یا د بنو قریظه په پیښه کې تسلیم سوله، د بنو نذیر په پیښه کې مدینه پرې شودل، د خیبر په پیښه کې ماته او خړه جنگ نو کړي، کلاوه په ځان شو تړلې، د بیت المقدس په جنگ کې شرکت نه دی کړي وتشتیدل. نو د دې آیات اول مخاطب صحابه دي. نه هیڅوک دا سوال نشي کولای چې اوس به يهودان غالب وي. نو دا آیات د صحابه کرامو په ارتباط باندې دي، او یا دا چې د هر مسلمان په ارتباط باندې چې دوی پر تاسو باندې هیڅ کله غالب کېدلای نشي، یعنی په هغه ارتباط کې دوی تاسو سره مخامخ مقابله وکړي، په مخامخ مقابله کې دوی هیڅ کله پر تاسو غالب کېدلای نشي. د اسباب په ذریعہ یا د خپل نور غلامانو په ذریعہ کې دایسي غلبه حاصل کړي، هغه غلبه معتبره نه ده، ځکه دا مخامخ مقابله نه ده. په مخامخ مقابله کې به دوی هیڅ کله غلبه حاصل نه. دا اوسم د دې حالت داسې دي، دوی هیڅ کله مخامخ د مسلمان سره مقابله نه کوي، ځکه دوی په یوه چې مخامخ مقابله کې موږ ماته خو ولې دوی د آخرت سره ویریږي، دوی د مرګ ویریږي، دوی د دنیا سره محبت لري، او مسلمان د مرګ سره محبت لري، د آخرت سره محبت لري. ښکاره خبره ده چې د داسې قوم سره مقابله اسانه کار نه دی چې څوک د مرګ سره محبت لري او ته د ژوند سره محبت لري بیا د مقابله وسره. حضرت خالد رضی الله عنه چې کله د رومیانو علاقه د خپل مجاهدین داخل کړه، ناوی ته پیغام واسه چې تاسو زموږ مقابله مکوئ، ځکه موږ داسې قوم یو د دې شهادت سره مداسه محبت دی لکه د یو ډیر تجري سړی چې په سخت ګرمۍ کې د یخو اوبو سره محبت دی. دا چې موږ د مرګ او شهادت سره محبت دی. نو تاسو زموږ مقابله مکوئ، ځکه موږ سره مقابله کولای نشئ. لا یضرکم هیڅ کله به دوی ضرر ونه رسي تاسو لره الا اذن، ويقاتلوكم يولوكم الادبار ثم لا ينصرون. ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق. ضربت أشوال سويدي عليهم فرضيبا أذلة ذلت اینما ثقفو چیرچ پیدا کړل شي الا بحبل من الله مگر فرسید الله تعالی د طرفه، وحبل او فرسی من الناس د خلق د طرفه، وباء وذي مستحق ګرځیدلی دی بغضب من الله د الله تعالی د طرفه د غضب. وضربت عليهم المسكنه او وهل سوي دی فردی باندې المسكنه مسكنت، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله، ذلك ذلك بأنهم شدي كانوا ويكفرون بآيات الله دل تعالى فآياتنا كفر كاوا، ويقتلون الأنبياء بغير حق او قتل ولي أنبياء عليهم السلام بغير حق بلا حق. ضربت عليهم الذلة فدي يهود أهل كتاب باندي ذلت دا وهل سويري، یعنی ذلت کې په واشه کې د نن نقش شوی لکه یو شی چې په یو شی ټاپه کې داسې پر دوی د ذلت دا چار چاپیر. اينما ثقفوا هر ځای چې دوی پیدا کړل شي پر دوی به د ذلت پوری،
یعنی هر ځای به دوی خپل پزړه کې د خپل ذلت احساس کی که خلق دوی ته ذلیلان اوایي کنه اوایي د دوی په خپل زړونو کې دوی ته خپل ځانونه ذلیل او خار معلومیږي اينما ثقب هر ځای به ذلیل یعنی در یو عذاب بلان دي الا بحبل من الله وحبل من الناس مگر فرسی من الله د الله تعالی د طرف یعنی دوی په دوو صورتو کې د الله تعالی د عذاب او د ذلت څخه ځان خلاصي یو په هغه صورت کې چې دوی د الله تعالی په امن کې راشي هغه دا چې دوی په خپل عبادت باندې اخته وي نو داسې یو راهب وي چې هغه په جنگ کې د مسلمانانو په مقابله کې شرکت نه کوي بلکې په خپل کلیسا کې ناس وی عبادت کوي او دا غرنګ کوچنیان او ناشزي نو دا هغه دي چې مسلمانان نو ته د دوی مرګ روان دي نو دوی په امن باندې دي مسلمانان کار نه پلري نو دا د الله تعالی د طرفه مسلمانانو ته حکم دی چې په دوی بکار نه لري کنه دوی بخامخه په ذلت کې وای په دغه صورت کې دوی د دې ذلت خلاص او بل دا چې خلک کومک وکي یعنی یا مسلمانان پناه ورکي صلح او سره وکي معاهده او سره وکي ځکه د معاهد وجل بیا منع دي ځکه دلته راغلي دي وحبل من الناس فرصید خلق باندې خلق عام دي که کافران دي که مسلمانان نو یا مسلمانان صلح او سره وکي دوی بیا غم شي او یا نور کافران ملګری شي هغه د دوی امداد وکي لکه اوس عصر کې چې د يهودانو امداد نور کافران نو په دغه دوه صورتو کې دوی خلاص دي د الله تعالی عذاب څخه بلش خلاص دي د ذلت باندې قربان کني خامخا به دوی په ذلت کې واقع د دې په ارتباط پر تفصیلی خبره د دې يهوديانو په ارتباط باندې په سورته بقره کې ترسه ضربت عليهم الذلة اينما ثقفوا الا بحبل من الله مگر په ذمہ داری د الله تعالی او حبل من الناس او په حفاظت او په پناه من الناس دخل غو طرف وباء ودي مستحق ګرځي دی بغضب من الله فغضب د الله عز وجل باندې وضربت عليهم المسكنه او هل سوي دي فدي باندې المسكنه مسكنت پر دی باندې مسکنت پروت یعنی دوی خپل هیڅ نه لري بلکې يهودانو ته چې څومره پیسې په لاس ورځي دا د نور دي دوی خپل هیڅ نه لري موجوده اسرائیلی حکومت د اسرائیل حکومت خپل د یوې ذری اختیارات نه لري هغه فقط او فقط د امریکایانو او د برتانویانو یو قطعه منتظره ده چې د عربو د پاره هلته ځای پر ځای کړي دوی نه ځان ته ملک لري نه ځان ته وطن لري او نه ځان خپل اختیار او کلتور لري ضربت عليهم المسكنه وهل سوي دي پر دی باندې المسكنه مسکنت مطلب دا چې د دې په طبيعتو کې الله تعالی د اول العزم دا همت او جرأت دا نه دی شي او جزيه او خراج مسلمانانو ته ورکي چې مسلمانان په کامله طریقه مسلمانان دا اوس حالت خراب دي هغه دا دي چې مسلمانان نشته سم مسلمانان ډیر محدود دي په ټوله دنیا کې چې سم مسلمانان راچان کې 15 قسم مسلمانان په لاس لري هغه مسلمانان چې الله تعالی د هغوی سره د ایمان د دې د ایمان او د دې د تقوا په وجه د فتح او د کامیابی وعده کړي هغه مسلمانان په هغه شرایط نشته په هغه شرایط پیدا سول کافران هیڅ کله پر مسلمان غالبه کېدای دا څومره اسباب چې د کافرانو سره دي د دې ګردو سره به مسلمانانو ته دی خار او ذلیل ونسته هغه مسلمانان نشته ډیر کم ولې صحابه کرام رضی الله عنهم په هغه زمانه کې د يهودو په مقابله کې د اسی غریب و لکه اوس چې دغه مجاهدین د کفار په مقابله کې غریب دغه کافران په هغه وخت کې د دې په مقابله کې چې د دې زماني نسبت سره واقع هم سرمایه‌دار او هم ملکونه په لاس کې او هم اسلحه درلود هر څه درلود لیکن په ډیر مختصر جماعت د صحابه کرام باندې د دې ټول نظام ونړي ځکه چې هغه خلق پر هغه معیار راغلي و کوم معیار چې الله تعالی ته مطلوب دی ولې الله تعالی د خپل اصول مطابق امداد کوي به له اصول الله تعالی د چا امداد نه کوي نو د الله تعالی د اصول مطابق چلیدل ضروری دي امداد به هغه وخت راځي دا څوک چې وایي چې دا ولې مسلمانان داسې دي خدای مسلمانان پر هغه معیار نه دی راغلي کوم معیار چې د الله په دربار کې ضروری دي د دې څخه غواړي ذلك بانهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الانبياء بغير حق پر دې باندې دا غضب او دا ذلت ولیدي
الله فرمایي ذالک دا غضب او ذلت په دوی باندې ځکه دی بانهم كانوا يكفرون بآيات الله ځکه چې دوی ويكفرون بآيات الله د الله تعالی په آیاتونو باندې کفر کاوه ويقتلون الانبياء انبياء عليهم السلام قتل ولا بغیر حق بلا حق یعنی د انبیاء مرګ خو هیڅ کله حق کېدلای نه شوی د دې مطلب دا دی چې دوی په خپل ګمانم د انبیاء وجل نه حق کار بلی ذالک بما عصوا وكانوا يعتدون نو ذالک دا غضب او ذلت چې پر دوی رالی بما فوجد هغه عصوا چاغوینا فرمانی وکړل وکانو يعتدون وكانوا يعتدون د حد تیرېدل تجاوز اکاو د حد په دې خاطر الله په دې د عذاب راوستي یعنی دا دې ته موږ پر دې باندې ظلم نه دی کړی ليسوا سواء من اهل الكتاب امه قائمه يتلون آيات الله اناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويصارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين ليسوا ندي أهل كتاب سواء برابر من أهل الكتاب دم أهل كتاب أمة قائمة يودل قائمة ولا يتلون آيات الله أغواهد الله آياتنا أنا الليل دشبه بوقتوك وهم واغوي يسجدون سجدك يؤمنون بالله فالله عز وجل إيمان لري واليوم الآخر دقامت فورز بني إيمان لري ويأمرون بالمعروف أو أمر كي فنيكي باني وينهون عن المنكر دا منكر نخلق مناكي ويصارعون في الخيرات أو تيزكي فنيكيكي وأولئك من الصالحين او دغه خلق من الصالحین د صالحانو څخه دي د دې آیات د مخکنی آیات سره ربط دادي چې الله تعالی فرمایل چې د دې څخه لږ کسان ایمان راو او اکثر یې فاسقان شو اوس دغه آیات تفصیل دی دا چې دا ګرد اهلی کتاب پر هغه اهلی کتاب تو پاته نسو بلکې ځینې په هغه کې ډېر معتدل او ډېر د انصاف خوشون کیو او ایمان راوړي په آخرت باندې د الله عزوجل پر ذات باندې د الله په کتابونو باندې ایمان راوړي دا د الله تعالی د دین او د الله تعالی د کتاب اصول دي چې همیشه د دشمن هغه صفات چې په هغه کې راسي ام بیانې مطلق داسې نه کوي چې د یو چا خالص بدی بیان نو لیسو سواء ندی برابر دا اهل کتاب دا برابر نه دي من اهل الكتاب دا اهل کتاب څخه بلکې بعض د اهل کتاب څخه امه قائمه یو امت قائمه پر حق باندې قائم او ولاړ مطلب دا چې ایمان راوړي یتلون آیات الله د الله تعالی آیاتونه تلاوت یې قرآن دی انا الليل د شپې په وخت وږي وهم يسجدون او هغوی سجدم کوي په سجدم الله تعالی ته پراتی لکه عبد الله بن سلام رضی الله عنه او یا نو یؤمنون بالله فرفر ایمان لري فالله تعالی باندې والیوم الاخر د قیامت فورز باندې ويأمرون او دی امر کی نور ته بالمعروف فنیکو کارو سره وینهون راګرځي نور عن المنکر د بدو کارو څخه ويصارعون او تیزکی خپلهم فی الخيرات فنیکو کارو کی یعنی خپل هم دینداري متقیان وي نور خلقم تقوا ترابولي ولا هم د ګناهو سزانونه ګوري نور خلقتم د دې دعوت ورکی چې تاسو ګناه مکوئ واولائک من الصالحین واولائک دغه خلق من الصالحین د صالحانو د جملې څخه وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين وما يفعلوا من خير او هغه يفعلوا چې دوی فعل کړی وي من خیر لكم خیر د کار فلن يكفروه هیڅ کله به دوی د هغه څخه محروم نکړل شي یعنی د ایمان په حال کې چې سړی د خیر او د نیکی عمل وکړي الله عزوجل د خیر ثواب په آخرت کې ورکړي یعنی هیڅ کله به دوی د خپل خیر د کار څخه محروم نکړل شي په هغه صورت کې که ایمان نو د خیر کار دا به ګټه نه لري وما يفعلوا من خير
او هغه څه يفعلوا چې دوی کړی وي من خیر د خیر او عمل کړي فلن يكفروه هیڅ کله به نه قدرې و نه کړل شي یعنی دوی به د ثواب محروم نه کړل شي بلکې پوره ثواب به ورکړل شي والله علیم بالمتقین والله على عز وجل علیم فرعلم لرون کیدی بالمتقین فمتقیان باندې الله عز وجل متقیان پیژني نو چون کې دغه کسان چې ایمان راوړي دي د اهل تقوا دي او الله تعالی پر اهل تقوا باندې علم لري نو چې کله اهل تقوا الله ته معلوم دي نو حسب وعده به ډیره بهتره بدلم ورکي چې الله تعالی د دې وعده کړي ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا واولئك اصحاب النار هم فيها خالدون ان الذين يقينا كسان كفروا شاغي كافران دي لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا لن تغني اهت كلب فائدہ ونرسي عنهم ديلر اموالهم ددي مالنا ولا اولادهم نددي اولادنا من الله ان الله د عذاب په مقابله کې شيئا د هیڅ اولئک اصحاب النار دوی د خاوندان د اور دي هم دوی په پیها فدا اور کې خالدون دوامدار همیشه وي دا به د کافرانو سزا الله بیانې چې دوی د الله تعالی د عذاب څخه هیڅ کله نجات نشي پیدا کوي نه د دوی اولادونه نه د دوی مالونه دوی د خدای د عذاب خلاصولای شي ان الذين يقينا اكسان كفروا شاغي كفر کړي دي لن تغني عنهم اموالهم هیڅ کله په پکار رانسي عنهم ديلرا اموالهم د دوی مالونه ولا اولادهم او نه د دوی اولادونه من الله اذا لا عذاب په مقابله کې شيئا د هیڅ اولئک اصحاب النار او دغه خاوندان د اور لهم فيها خالدون هم دی په فيها په دغه اور کې خالدون همیشه اوسیر هیڅ کله به نجات نشي پیدا کول مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها سر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون مثل ما ينفقون مثال ده هغه مالونو ينفقون چې دی مصرفي په هذه الحیات الدنیا دغه د دنیا په ژوند کې کمثل لکه مثال ریح د باد په هاج په دغه باد کې سر انتهای سخت احوالی وي اصابت ورسیږي هر قوم کشل را د یو قوم ظلم وانفسهم چې قوم په خپل ځانو ظلم کړي فاهلكته نو بیا برباد کی دا کشت و ما ظلمهم الله ظلم نری کړي په دې باندې الله عز وجل ولكن انفسهم يظلمون لیکن انفسهم د دې خپل ځانو یظلمون ظلم کوي دې په خپل ځانو خپل ظلم کوي مثل ما ينفقون مثال ما ده هغه مالونو ينفقون په هذه الحیات الدنیا چې دوی نه پک کوي په هذه الحیات الدنیا د دنیا په دغه ژوند کې د دوی د دغه اعمالو د نقبولیت او په بربادي کې مثال داسې دي یعنی لکه دغه د دوی مالونه چې برباد دي د دې بربادي مثال ایوای داسې یعنی یو سړی راول ارسوي ډېر پیسې مصرف کړي په یو تعمیر باندې پیسې مصرف کړي بهترین اعلی تعمیر جوړ کړي لیکن هغه د تعمیر بنیاد شین ټول تعمیر اعلان دراول نو دا د دې د مال مصرف په دنیا کې داسې کدی د خیر په کارو کې په دنیا کې مال مصرف کړي هم وی ایمان نه راوړي په آخرت کې دی امید لري چې کېدلای شي او نجات ورکړي کله آخرت په ورځ یو سره نجات ورکړي د دې مثال وای داسې دی لکه یو سړی چې ډیر بهترین کشت برابر کړي په دې امید چې حاصلات به جنې واخلي پر هغه باندې بیا د شپې یا د ورځې یو تیز باد راوالوزي چې په دا باد کې سختي خوالی وي سړه سیلی وي نو هغه کشت بالکل لله پاکي وسوځي ختمي کې نو د دې داسې مثال دی چې اتګه بدانه ورته مثلو مثال ما ده هغه مالونو ينفقون في هذه الحياة الدنيا چې دې مصرفوي په هذه الحياة الدنيا د دنیا په دا ژوند کې دا هغه مثال په بربادي کې داسې دی کما سلیریح لکه مثال دی هوا پیها چې په دغه هوا کې سر
سخت تیز باد وی आवाज کوي دا د سریر څخه شوی سریر هغه هوا توای چې تیز باد سره او دغه تیز والی بواري ورخ کی دا د سریت څخه شوی سرات د امیانی توای امیانی تم په عربي کې سورت ځکه وای چې دراهم دنه आवाज پخش کی کمثل ریح فیها سر اصابت چورسی هر څه قوم د یو قوم و فصل تور ورسی هغه قوم داسې قوم ظلمو انفسهم چې بخل ځانو ظلم کړي یعنی آخرت افریشی فاهلکته نو دغه باد دغه هوا د دې کشف پر هلاک کړي وما ظلمهم الله الله فرمایي چې ظلم ندي کړي په دې باندې الله عزوجل ولکن دون خبر ده انفسهم دی پر خپل ځانو باندې یظلمون ظلم کوي دی په خپل ځانو خپل ظلم کوي د کبر د ارتکاب په وجه باندې دی پر ځانو ظلم کوي چې د الله تعالی د رحمت مانع دي او د الله په دربار کې د دوی د اعمالو د قبولیت څخه مانع دي صدق الله